سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. خوشنودامان یم او پروګرام دی لالونه. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده، موږ د لالونو پروګرام یو سلسله شروع کړله چې په هغې کې زموږ سره هغه خلک ناستې کوي چې څوک په شعر میني، په غزل میني او په پښتو میني. نن را سره عزت ولي عزت ناست دی، د هغه نه به شعرونه اورو او غزلې به ترې اورو او د هغه ژوند به پوښتو. عزت ولي په خپل پروګرام لالونو کې ته هرکلی او ډېره مینه ویم. ډېره مننه خوشنودمان صاحب، او بیا خاص کر د ایم پی نیوز د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم چې دونه ټایم یې راکړو او دونه مو خیر راکړه چې موږ ستاسو سره کینو، خبرې وکړو، خپل شعرونه ستاسو سره شریک کړو. نو ډېره مننه. عزت ولي عزت صاحب، زندګي مو څنګه تېرېږي؟ زندگی خو الحمدلله ډېره ښکلې تېرېږي او شکر دی. بس دا راته ووایه چې شاعرۍ ته څنګه راغلی او شاعري مو د کوم وخت نه شروع کړله؟ شاعري خو اصل کې تقریبا زما 9 کاله کېږي چې شاعري به مې کوله، خو مسله صرف دغه وه چې لیک مې نه دی کړی، نو په هغې د وجې نه چې دی نو داسې خاص مې څه نه ول لیکلي. اوس دا تقریبا 2-3 میاشتې وشوې چې لیک مې شروع کړی دی او کوم شعرونه یا غزلې چې زه جوړوم نو هغه لیکم. عزت ولي، کله د پته ولګېده چې زه هم شعر لیکلی شم، غزل لیکلی شم او په پښتو په ژبه کې کار کولی شم؟ کله د داسې پته ولګېده؟ دا خو زنګ زما یو ملګری و دلته کې نوید خان، هغه چې کله وفات شو نو د هغه پسې ما یو غزل لیکلی، نو تقریبا د هغې 8 کاله وشول. نو ما ته پته ولګېده چې او لکه داسې زه هم شاعري کولی شم او شعرونه به راتلل ذهن له. عزت ولي، دا راته ووایه چې څوک د چا نه مو زده کړه کړله او د چا نه متاثره یې؟ متاثره خو بس نن سبا خو شاعران چونکې ډېر زیات دي او زبردستې شاعریانې کوي، خو ما به خپل باندې ځان باندې چې دی نو لکه داسې خاص څوک مې اورېدلي هو نه دي، خو خپل بس دغه ذهن ته چې څه راځي نو لکه هغه لیکم. عزت ولي، نن سبا که تاسو وګورئ، نن سبا شاعران ډېر زیات شوي دي په سوشل میډیا په لاره باندې هم ډېر زیات شوي دي. نو کم شاعر مو ډېر زیات خوښ دی او زړه ته مو نږدې دی؟ شاعران خو مې ټول خوښ دي، خو بیا خوښ چې مې دی نو هغه منیری صاحب دی او ټول شاعران لکه ټول زنګ مشران دي، ټول مې خوښ دي. خو نو منیری اورئ لکه ډېر زیات؟ او د هغه شاعري اورم داسې. نو بس خپل پروګرام چې څه باندې ناستې کوو او هغې شروعات به کوو، نو څه به وایئ؟ غزل به وایئ، شعر به وایئ؟ شعرونه به درته ووایم او یو غزل دی مسافر وبسیا به درته ووایم. ارشاد. او شعرونه دي چې لکه دربان چې په کوڅه د چا په ور ولاړ وي. لکه دربان چې په کوڅه د چا په ور ولاړ وي، داسې یادونه ستا زما د زړه په سر ولاړ وي. او ما به اکثر په دغه لارو باندې تګ کولو. په دغه لارو رقیبان راته اکثر ولاړ وي، او هغه سړی لا هغه شان دی بدل شوی نه دی. هغه سړی لا هغه شان دی بدل شوی نه دی. هغه سړی په دغه لاره مازدیګر ولاړ وي، او په مسافرو هغه ورځ لکه اختر وي یاره. په مسافرو هغه ورځ لکه اختر وي یاره، چې بچې په انتظار په پېښور ولاړ وي. او غزل به درته ووایم مسافرو ته ډالۍ چې ستا جدایي مې د زړه زور رانه په زور وباسي. ستا جدایي مې د زړه زور رانه په زور وباسي، او دا خاموشي مې د خاموشه خولې نه شور وباسي. او دا خو هم ستا د وطن ستا ښکلی دی ستا بچی دی. دا خو هم ستا د وطن ستا ښکلی دی ستا بچی دی. ولې نن دا بېوسي د کلي کور وباسي، او د مسافرو په دغه سپینو جامو تیر نه وځئ. د مسافرو په دغه سپینو جامو تیر نه وځئ. مسافري د ژرندې پل دی لکه وړه چې څنګ په زور وباسي. او تو رانه لاړې زه یوازې شوم سلګو یم نیولې یاره.
تو رانه لاړې زه یوازې شوم سلګو یم نیولې یاره ورکه زمونږ د غریبي شي دا فریاد د خولې نه مور وباسي مننه او څه بېوسي او څه پښتو او څه پیغور شي پکې څه بېوسي او څه پښتو او څه پیغور شي پکې څوک لیوني نه دي عزته چې رور سړی د کور وباسي مهرباني او نظم به درته ووایم چې زړه که دې خوښه وي یو کار به وکړو زړه که دې خوښه وي یو کار به وکړو نور د دې مینې نه انکار به وکړو دغه قصه به نوره پرېږدو بس دی بله قصه د ژوند په لار به وکړو مننه او بس دی د ډېرو مې رضا او غلامي وکړله اوس خپله خوښه خپل اختیار به وکړو او قسم دی زړه نور ستړی شوی یم په ایمان چې ډېر زیات خفه شوی یم بس د دې مینې نه توبه به وکړو په شوګیرو زه اخته شوی یم او هر وخت ځان سره خبرې کوم والله چې سم لیونی شوی یم مننه او نن سبا ځان د چا په کار نه راځي په اوسني وخت کې جانان د چا په کار نه راځي مننه او دلته کې هر سړی غلط ګمان کوي خو دغه ګمان د چا په کار نه راځي او چې ګناه کوي او د الله نه پکې یره نه وي دغه انسان دغه ایمان د چا په کار نه راځي او بس اوس ښه ښکلې زندګي به کوو ښه سمه دمه مسلماني به کوو خپله رضا خپله مستی به کوو او عزته ستا سره د چا څه کار دی عزته خپله ملنګي به کوو او مننه عزته دا راته ووایه چې زیات تر لیک مو بسه کړی دی لیک بسه کوئ غزل کوئ نظم کوئ او غزلې مې لیکلې دي زیاتې نو غزلې به راته وایئ غزل به درته یو بل ووایم چې اورېدلې مې خبرې وي چې داسې وخت به راشي د اسلام د حق لارې نه به ټول خلک په شا شي او نیکي کول به ګران شي لکه پاس اسمان ته ګوره هر طرف ته به فرقې شي او فتنې به هم سیوا شي مننه او مال دولت کې به عزت وي ښځه جوړه به قبله شي مال دولت کې به عزت وي ښځه جوړه به قبله شي بس دغه به ژوند وي او په دې کې د دنیا نه به پناه شي او مونږ ته یې نښې هم ښولې چې دنیا به څنګه ورانېږي خو اوس راشه که نه یاره د چا یره خو پیدا شي او قسم دی زه یېرېږم چې د ځمکه یې ونه خوري عزته بس الله دې رحم وکړي چې الله رانه رضا شي ګرانو کتونکو دا و عزت ولي عزت چې د هغه شعرونه او غزلې تاسو واورېدل زموږ د ایم پی نیوز همیشه دغه کوشش دی چې داسې قسمه شاعران ادیبان تاسو ته په خپل لالونو پروګرام کې د هغو نه شعرونه واورو او غزلې واورو تر یو بل خپرونې پورې خپل کوربه خوشنامان له اجازت ورکوي د لوی الله په امان